موږ د دې بابا سپینګری د پاره د خوازخېل دکاندارانو جوړ دي او هغه دکاندارانو زما سره رابطه کړي چې هغه په دې درې کال کې زما سره په بل ایشو باندې رابطه نه کړې. زه وهلم بیا پته نه وم چې هغه څوک زما نه یو نیم لک روپۍ وړي یو دوه نیمې زره پورې غوړي او کافي غوړو ډکه هغه یې رسیف ورسره و سر مې لباس خو هغه مې وړو. ما ته ډېر افسوس زما وي چې خدای دا هغه زما خپل عمل به مې نظر اچوم چې ما څه بد کړي دي څه چل چې خو ما د خپل هېڅ ګناه معلوم نه شو. نو چونکې ما د هغې نه په دغه شپه کې دا سبا زه نیوم په دغه شپه ما الله ته درخواست وکړو چې الله ما سره زیاتی شوی دی او ما به د الله نه غوښتل چې زما بدله دې والي. نو بدله خو یا الله ته والي خو زه خو یې ونیوم. بس وهلی شوی داسې وایم نو چې سبا زه به دوکان ته رالم زما د خوازخېلي د شام روډ باندې دوکان و او دوکان مالکانو خاصو د هغې لپاسه دویم چت دی په دویم چت کې زه کاروبار کوم او ټول کې یو درې څلور څیزونو کاروبار کوم وړی ده او داسې نور وغیره وغیره غوړي او غوزان او یو شی بل شی دا دې کاروبار به مې کوم. زما د کاراکارۍ دوکان به ما ختم کړی نو زه به دغه چې سبا رالم نو بیا به راکېناستم ما غوړی مې شفاقولي سر مې ښکته او تقریبا یو لسنیمې بجې وې چې اچانک ډک شو زما مزغونه دا رواج نه شي څټکي او زه یو کته نسکور شوم د نسکېدو سره یې د بل رواج و اما بیا به داسې حملې وولې د درېیم رواج و چې درېیم رواج و نو ما حملې وولې خو زما بیا سر مې خپل بېرته کړ او د زما څټکي خدای په لاس راوست نو شاید لاس یې نه نیولی او مخکې ما به راغلم نو په دغه وخت ما چغه وکړله چې دوکاندارانو ته چې تاسو راشئ او ما وجدي نو په دوه طریقو مخامخ کېدلو هغه زما مجبوري وه چې ما په دوه طریقو باندې مخامخ کوم. یوه طریقه ده چې دا ما بازار له ورکوم نو هغې نه به د لاین اډر مسله جوړې ده په دې ملک قانون دی حکومت دی طریقې کار دی هغه ما په خپل زړه باندې بوج کېښو په هغه ټایم باندې هم که چېرته زه په موقع نه وی رسېدلی نو زما دا ګمان دی چې دې بابا هغه ویني او د ده بچي را رسېدل وی نو دی به د هغه ځای نه ژوندی نه تو خو ما د حکمت عملۍ نه کار اخیستی دی ما د خپل دوکانداران بچ کړي دي او دی مې پولیسو له ورکړلی پولیسو ټیک ټاک بغیر د وهلو بغیر د ټکولو د انټروګیټ کړلی او د ویلي چې تېر کار ما کړلی او دا ما وکړو او دا مې غلا کړل او زما د مخې زه چې شمدید ګوایم چې ما 30 لک روپۍ قرضدار یم خلکو رانه په شنګله کې په سودونو روپۍ راکړ وې د هغه سود دپاره ما دا کار په 13 پیرو وکړو د نه مې 1.5 لک روپۍ د غوړې وړلي او اوس دوباره بیا رالم چې هر که څه لږې روپۍ مې په لاس راشي چې زه بیا غو د دې زه چې شمدید ګوایم زه خپل قبر لزم دی مې په رګ نه دی په نسب مې نه دی الله په سر حاضر ولاړ چې نیم هم نه راځي او د وسو زامنو ردم پدې نشته چې په دې محفل کې د نو وسی څوک دی او زامنې څوک دي زه به مرم زه انسان یم زه به رب له جواب ورکوم. یوه خبره ده که دیو دې له قومیت دغه ورکوي چې یاره دا شنګله وسواتو نو زه یم چې کم کسان په دې کې په شنګله کې ډېر ښکلي معزز او درانه عزتمن خلک ناست دي د هغه خلکو په کار دا ده چې هغه خلک راپاڅي او موږ له په ملا باندې ټپ راکړي چې یاره زموږ په علاقه کې داسې یو ګڼکپ و او د خوازخېلې خلکو ګرفتار کړو زموږ سره یو ګپ او ودرېږي دا د خوازخېلې د شنګلې د منګورې دغه موږ د کراچۍ د مسلمانو دپاره حیدرعلي جان صاحب تاسو کراچۍ ته تللي او موږ په خوازخېلې کې احتجاج کړی دی موږ وایو چې کوم ځای پښتون دی په پښتون تاوي او کوم ملزوم دی د هغه سره به موږ ګپ او ودرېږو نو چونکې خبره راله د شنګله کې ډېر ښکلي درانه خلک شته ډېر عزتمن خلک شته موږ دا نه وایو زه وایم چې که غل زما د کور دی د ده سره شاته ودرېده د ده سره ودرېدل دله سپورټ ورکول د ده دپاره بانې جوړول زه یم چې دا به د علاقې سره دښمني کوي دغه باندې خورولي دي د ده د لاس نه الله پاک ډېر خلک حفظن کړي دي قارن کړي دي او د ده په کمایۍ کې د یوې پیسې شک شوبه نشته ځکه چې زما د ټول جایداد د ده سره او داسې موقع راغله چې ما د امریکې نه د ده ټلیفون کړی دی چې دغه دا خرج کړه دا پیسې خرج کړلې او د ده نه دا هېرې شوي هم دي په ما پسې لیکلي هم نه دي نو د ده د امانتګرۍ دا واقعیات د دې نه معلومیږي د 50 کالو نه خو دې زه پیژنم چې لوی کړی نو زه هم د خوازخېل مزخېل بوټ هاوس اکرام بوټ هاوس او نور سپینکر روټر د بزنس صدر خو زه دې صدر صاحب ډېر شکریا ادا کوم صدر صاحب په منځ کې نه وي کېدای شي د دوکاندارانو دغه وجه له ومې ځکه چې دا د یو پیر نه دی تقریبا دویم پیر بیا زه د شنګلې خلکو ته خصوصا دا درخواست کوم چې موږ یو کور دی یو کلی دی موږ په هره جمعه په شنګلې کې د شنګلې خلک خصوصا زموږ په بر کلي په ډېری وګه ټوټل شنګله آباد ده په لنډکس کې ټوټل شنګله آباد ده موږ دا سوال کوو چې دله د کلی او د قومیت رنګ مور کوي
غل کاغذ تاسو د کور دی کاغذ ما د کور دی زما خبر ته کوم د دې بابا دکان چې دی نو هغه د دکان لپاسه دی مخامخ په بازار نه دی نو دا غل چې راغله دی په دې پړو کې چې خطل نه په پړو کې د نقاب مخته چول نو دا بابا خو ضعیف دی نو چې د څنګه سر راځوت کړل هغه به سټکی گزارونه کړي په اول پیر اولنې پیر خبره ته کوم نو دوه لکه شکل خو نه لغه نقاب چولو دی به وش شه دا بابا بیا سلور ورځې هسپتال کې بیهوش پروت مونږ په خپل باندې ګرځېدو کیمرې راټینګ کړي خو لکه څه خونی ونه کو وس دا مونږ به دې سوچ کوو چې لکه دې بابا سره چې کم ذاتيات کې دي چې دا خو ضعیف دی د خبرې نه دی چې زور نه دی زبردستی نه دی وس دې دومره راټ شو چې 15 شپږ میاشتې یا ته میاشتې پس بیا راغی نه همیاشتې پس په دوباره دی په پړو وخت او نقاب واجو نو بابا خو الډي خبره بزین کوه نو بابا خو نور زنه شو کوله خو سره چړ شروع کړل د سټکی گزارونه کړی د مرګ گزارونه به کړی خو د څه چغه ول نه د گاډي مزدورانو یا دکاندارانو غوا غواز اوریدل بس خطل میرا صدر سے په مقاله غل ته بزمون زیاده علم تاسو ته خبره وکړه خو زه چې په خپل کله تانی ته لاړم او دا غل په حوالات ولاړو د سره پولیس هیڅ قسمه حرکت نه وکړي زلاړم نو ما دې سړي ته پوسو کوم چې لکه دې سړي زستا سزاتيات دي دښمنی د سره روپۍ دي د سره سم مسله ده لکه تا په دې سپینګیر گزار کو څړ نه خوګېدو ستا په والد سه منځ گزار کې څړ نه خوګېدو د بچی دي د کډه دي چې په سپینګیر باندې راغله دکانداري کې خورده کډه ده کنه چې د بچی وی او د لاس رسید په دکانداري نه کوله یو عجز سړی دی یو سپینګیر سړی دی باندې مفتیان دې ډیره پاکه کړه او زه دغه ظالم تاریانم چې د دې ظالم په دې بابا له لاس څنګه ورغله دی بابا باندې هغه گزار څنګه کړل دا خو ډیره د افسوس خبره ده ځکه الله پاک وي د سپینګیری نه مال آیا راځي یا د خدای زور وره چې الله پاک لته یا ورځي ته په څنګه لاشوت کړل زه د دې واقعیاتونو خبر نوم زنم زه خبر شوم زین دی هي زیات خپه شوم چې د بابا نه خبر شوم چې د بابا سره دا کار شوی هغه ډیر زیات خپه شوم زه هغه کسانو ته شاباشم هغه زمون د بازار او تاجر دکانداران دي هغه زمون ادارې دي پولیس هر چا چې بده کې کردار کړل میډیا والا هر چا زه هغه ته بدی خیر تحسین پېښ کوم تفصیل سره بیانول د ضرورت نشته تاسو په خپل ډیر ښه کردار ادا کړل پولیسو د دې واقعي د حد پورې دغه شکریا ادا کوم چې په دې کې ښه کردار ادا کړل غلی نیول خپل ځای ته رسول د دوی سره چې کوم واقعیا شو دا دغه کې بیا د دکاندارانو ګاونډیانو چې کم کار کړل په هغه ټایم باندې غل رنیول او هغه چې دنه هغه مظاهره کړی دا موږ د دې بابا سره په دې واقعي کې چې دنه برابر شریک یو د میډیا والے شکریا ادا کوو څومره چې زمونږ نه کې په موږ باندې تعاون نازیه به موږ د دوی سره کوو